بسم الله الرحمن الرحیم. الله پاک لاک لاک شکریا چې څومره هم د الله پاک شکریا ادا کړو هغه به کم وي، ځکه چې موږ د انسان سره مینه کوو. هغه الله پاک ریلیز کو، هغه له پته وکړه. خو ټولو جیو والو ته مې چیلنج ورکړو په کوم باندې چې عمران خان ته سزا ورول شوې وه. کو ما دا ویلي کو که چېرې عمران خان 3 میاشتو نه زیات ایثار شو په جیل کې، نو زه به پی ټی آی پرېږدم. خو لکه دا چیلنج چا هم اکسپټ نه کو، جی آی والا کې یو کس هم دا چیلنج اکسپټ نه کو، ځکه هغې ته پته وه چې عمران خان یو سچا لیډر دی، هغه به ضرور ازادېږي. او دا څه چې کېږي دا عمران خان بې قصوره دی. الحمدلله شکر الحمدلله ټولو پی ټی آی والا ته مبارک شي. عمران خان ریلیز شو او الله پاک زموږ هم پرده وساتلې، ځکه چې ما خو چیلنج کړی ټول جی آی والا ته کو عمران خان هم چېرې په 3 میاشتو کې دننه ریلیز نه شو، نو زه به پی ټی آی پرېږدم. ځکه زه په ما څه وحي نه نازلېږي یا ما څه بل د غیب علم نشته، خو ما ته خپل لیډر پته و چې زما لیډر په حقه باندې دی، په سچه باندې دی، یو ایماندار لیډر دی، نه کرپشن کړی دی او نه کرپشن والا دی، او یو ایماندار لیډر دی. خو څه چې کېږي دا بې قصوره دی. نو بس بیا د الله پاک لاک لاک شکر دی چې عمران خان ریلیز شو.